نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو څنګه چې په موږ باندې د الله تعالی حقونه دي او احکام لازم دي او د خپل ځان فکر او غم مونږ کو چې د الله د عذاب نه بچ شو نیک عمل والا جوړ شو نو د دې نه زیات په هر مسلمان بنده باندې دا لازم دي چې د خپل اولاد د خپلو بچو او د خپلو کشرانو دینی تربیت وکړي دا بچه چې کله ماشوم دی نو د ده دپاره د مور دا غیږ دا مدرسه ده مور که د بچی منځګزاره وه تلاوت کوونکې وه ذکر کوونکې وه نو دا بچی به د هغې نقل کوي او دی به هم قرآن ته او تسبو ته او د مونځ هغه نقل به وتاری اوس هغه په مانځه خو پوهیږي نه خو په ذهن کې به د دې ماشوموالي نه د مانځه دا شکل د مانځه دا کېناستل پاسېدل دا به په ذهن کې کینی د دې وجې نه مور له پکاري چې دا باقاعده چې کوم دی د مانځه پابندي کوي او تلاوت کوي ذکر کوي نو د دې په وجه باندې به بچې د هغې په نقش قدم باندې ځي بیا چې دا بچې لږ شانتې لوی شي نو د پلار تربیت ته محتاج شي نو بیا که دا پلار یې نیکوکار دی ښه سړی دی مونځګزار دی نو دا بچې به دی اول
مدرسې او جومات ته راولي او دې بچي ته به الله الله ښیي او دې بچي ته به لا اله الا الله ښیي او دې بچي ته به قرآن ښیي. دا د پلار تربیت دی او دا پې لازم دی په دې پلار باندې. مور او پلار باندې د بچي تربیت چې کومه پورې دی تربیت ته محتاجه دی. موږ بار بار دا خبره کوو چې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې تاسو دا بچی ماشوم چې د 2 کالو شي نو تاسو ورته مونځ وښایئ او بیا چې د 10 کالو شي او دې مونځ نه کوي نو په دې ورته سزا ورکوي. نو دا د 10 کالو ماشوم خو هم بالغ نه دی که نه، دی خو لا ماشوم دی، وړوکی دی. دا د دې دپاره چې دی عادت واخلي، دی چې 14-15 کالو ته رسي او بالغ کیږي نو بیا دا ستا د اختیار نه وځي، ځکه د ده خو تربیت شوی نه دی، په ښه طریقه باندې خو د ده تربیت شوی نه دی. او چې تربیت یې کله په ښه طریقه وشو نو دی به بیا تا ته ګوري، نو که ته مونځ کې دی به مونځ کوي، که ته اودس کې، که ته ذکر کې، که ته تلاوت کې، دی به هم قرآن راخلي او چې بیا د دومره عمر شي نو بیا خامخا هغه بیا دغه تلاوت عادت بیا جوړ شي. د دې خپلو بچو خپل ځان هم خو د خپلو بچو عادت داسې جوړول پکار دي چې دا د مانځه په وخت کې موږ مانځه ته راولو، دا سار د بانک سره مونږ پاسو، دا عادت د دې بچو جوړول غواړي او دا عادت په پوخ عمر کې نه جوړیږي، دا عادت د ماشوموالي نه او د وړوکوالي نه جوړیږي. او کومه خبره چې د ماشوموالي نه د انسان په عادت کې راغله نو دا عادت بیا نسی، دا بیا نه ختمیږي. چې دی بوډا هم شي، ضعیف هم شي، کمزور هم شي، نو د ده به زړه کیږي چې دی د نفلو عادت دی چې زه نفل وکړم، دی د تلاوت عادت دی، دی وایي چې زه تلاوت وکړم، او کولی به یې نه شي خو زړه به یې غواړي. نو بیا د الله مهربانۍ ته وګوره چې د ده زندګي په دغه نیکو اعمالو کې تیره شوې ده، نو بیا ولې په بوډاوالي کې الله تعالی هسې لیکي، مفته کې ورله لیکي الله پاک. د باندې د خپلو هغه نفلو وخت راغی او دی د پاسېدو نه وتی دی، سر پې ګرځي، خپې خوږېږي، تبې ده، دونه بوډا او ضعیف دی چې کمزوری شوی دی، د بل په سهاره دی. نو بس بیا ولا الله په مفتو کې لیکي چې دا سړی خو د دې عادت و، د خو په دې وخت کې به تلاوت کو، یا یو سړی د ډیر تلاوت عادت دی. ډیر خلک داسې شته د هر مانځه په ټایم کې یو سپاره تلاوت کوي، نو په شواروز کې 15 سپارې تلاوت کوي، دا عادتي. اوس چې کله دی 15 سپارې تلاوت کوي او دی ضعف ته ورسېد، دی کمزورۍ ته ورسېد، دی اوس ډېر نشي کولی او چې کوي نو په سر یې درد راځي، مثال په طور چکر پې راځي، نو دی 2 سپارې وکړي خو الله والا د 15 سپارو د ثواب هغه په عمل نامه کې لیکي. اوس د الله خزانو کې خو څه کمی نشته دی، الله خو رحیم ذات دی، مهربانه ذات. د دې وجې نه الله قرآن مجید کې دا فرمایلی قو انفسکم، ای خلکو ځان بچ کئ،
واهلیکم نارا، او خپل اهلم بچ کئ د اور نه، ځانم د اور نه بچ کئ. یعنی په خپله هم هغه اعمال کوئ چې هغه د مونځ پابندي ده، د روجې پابندي ده، د نیکو اعمالو پابندي ده. دا پابندۍ سره کوئ. د دې په وجه به تاسو د جهنم د اور نه او د عذاب نه الله تاسو بچ کئ. زما وروڼو دې ته فکر وکئ. زمونږ د امت ته الله قرآن مجید کې او نبی علیه السلام په احادیثو کې بهتر امت ویلی. نو د بهتر امت علما تعریف کړی دی چې دا کم یو. حدیث شریف کې راغلی دی، د حدیث په د کنتم خیر امت اخرجت للناس، د دې حدیث په ذیل کې نبی علیہ السلام فرمائی انتم تتمون 70 امتا، تاسو به اویایم امت یی، اویا امتونه به تاسو پوره کوي. مطلب دا چې د دې نه به مخکې دومره یو کم اویا تیر شوي. خو په دې ټولو امتونو کې انتم خیرها واکرمها علی الله، دا الله په نسبت باندې تاسو بهتر یی او په الله ډېر ګران یی، په الله ته محبوب یی. نو علما فرمایي چې د دې څه معنا دا مطلب دی. ډېر مطلبونه علماو ذکر کړي، خو یو مطلب پکې دا ذکر کړی دی چې کوم خلق د صحابو په نقش قدم او د هغې په عمل باندې رواني، چې په خپله هم نیک عمل کوي، بل هم نیک عمل ته راولي، په خپله هم بد نه کوي، د ګناه نه ځان ساتي، او بل هم د ګناه نه د بچ کولو کوشش کوي. یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ورته عربی کوي. د نیکی حکم کوي. نو شروع به د چا نه کوي؟ شروع به اول د ځان نه کوي، بیا به د خپل کور نه کوي، بیا به د چم ګاونډ نه کوي، او فکر او غم به د پوره امت محمدی لري. فکر به د چا لري؟ د پوره امت محمدی، چې دا نبی علیہ السلام دا امت کا مسلمانان دي کا کافران دي، دا به څنګه د جهنم نه بچي، دا به څنګه جنت ته راشي، نیک اعمالو والا به څنګه جوړ شي، د بدو اعمالو نه بچ کېدو والا به څنګه جوړ شي. نو وایي چې په خپل هم نیک عمل کوي او د بل د پاره هم د نیک عمل کوشش کوي، په خپل هم د ګناه نه ځان ساتي او بل هم د ګناه نه د بچ کولو کوشش کوي. نو چې دا خلق داسې وي نو دې ته بهتر امت ویلی کېږي. صحابه نه دي، تابعین نه دي، تبع تابعین نه دي، هغه خو بهتر خلق. دا د قیامته پورې چې څومره مسلمانان را روان دي، نبی علیہ السلام فرمایي تاسو هغه لار اختیار کړئ ما انا علیه و اصحابي، چې زه او زما صحابه په کومه لار روان یو، تاسو په هغه لار لاړئ. نو دا ستاسو د کامیابۍ لار ده. دا به تاسو په دنیا کې هم کامیاب یئ، دا به تاسو په آخرت کې هم کامیاب یئ، د جهنم نه به بچ یئ، د جنت والا به جوړئ. نو د خپل اولاد تربیت د ماشوموالي نه چې خبرې ماتئ نو دا په الله الله باندې، او چې بیا کله دی د الف با او د سبق ویلو قابل شي نو به یې مدرسې ته بوځه،
بیا عالم ته کېنوه، بیا قاري صاحب ته کېنوه چې قاري صاحب دا بچی مې راوستی. ما تا بل چا ګیله وکړه، وی چې زما دی بچي دونه وخو شو او د مخکې لا نړ. ما ته پته ونه، ما خفه کېږم دلته ورته قاري صاحب لګیایي سبق ورته وایي موږ ورته محنت کوو، خو تا ول دونه یوه څپېړه چې ګمنیانو موبایل ورکړی دی. دلته چې څه زده کي په دې دماغو کې کښېنئ نو چې ستا کور ته درشي نو بیا په تا دا لازم ده چې ته د موبایل مه ورکوه. ته ماسخوتن کښېنوه وایه بچي هغه سبق چې دی ویلی ما ته یې واوروه، سبق چې دی ویلی ما ته یې واوروه. نو هغه چې دغه موبایل وګوري نو د هغې هغه ګندګي په دماغو کې راشي او هغه د قرآن هغه پاکیزګي د دماغو نه وځي. داسې ده که نه ده؟ ماشومانو له خلک موبایل واړه واړه هلکان لا ناظرې نه یې ویلي، حفظ خو ډېره لویه خبره ده، حفظ خو ډېره لویه خبره ده. کله کله زه د دې قاري صاحب دې نه تپوس کوم هلکه پلانی هلک څنګه دی؟ یاره جي وایي ښه دی، خو چې مخکې وایي نو هغه وروستو هېروي. هغه مخکې پسې زه ورته سبق ویم نو هغه وروستو سبق یې هېر کړی. هلکه ولې یې هېر کړی؟ دقه وجه ده چې کور ته لاړ شي نو په ګندګۍ کې مبتلا شي، چې کور ته لاړ شي نو د موبایل په قهر باندې اخته شي، د سبق نشي زده کولی، د سبق نشي ویلی. سبق یوازې په دې کې نه دی چې ته بیا قاري صاحب ته کښېنې او قاري صاحب به ورته سبق وایي. د دې نه زیاته ذمواري په تا ده. په مدرسه او په جومات کې د قاري صاحب سره خو به یوه ګنټۍ دوه ګنټې به یې 3 ګنټې مې کړي، 3 ګنټې به دی قاري صاحب ورته محنت کوي، خواري به کوي، خو دا 21 ګنټې کوم ځای کې دي؟ دی په کور کې دي. نو په تاسو ذمواري نشته. الله به اول تا نه تپوس کوي، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان بچ که او خپل اولاد بچ که. نو دا خپل اولاد چې بچ کې د اور نه دا به په دې طریقه کېږي چې تربیت به یې کې، تربیت د نیکۍ تربیت به یې کې، د قرآن د یادولو د قرآن د ویلو د دې تربیت به یې کې، د دیني مسایلو تربیت به یې کې. وایه په سکول هم پې وایه، کالج هم پې وایه، د دغې نه چا منې کړی. خو چې کم وخت د مدرسې دی او بیا تا سره په کور کې کم وخت دی نو د هغې لحاظ وساته. الله به د دې بچو د حقوقو تپوس باقاعده د مور پلار نه کوي چې تا له ما اولاد درکړی او دا نعمت و، تا د دې اولاد ولې چې کوم صحیح تربیت نه دی کړی، تا د اولاد صحیح لارې ته ولې نه دی راوستی. محترمو دا ضروري او لازمي خبرې دي چې موږ د دې خپلو بچو په داسې انداز تربیت وکړو چې الله پاک زمونږ نه رضا شي، زمونږ غاړه هم خلاصه شي او د دې بچو آینده زندگی مستقبل هغه د کامیابی شي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. دعا وکړئ الہ العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.